دا قبر نه دی. د باندې داسې ورځ نه ده تېره شوې چې د یو څو اوازونه نه دي کړي، خو اوازونه مونږ او تاسو نه اورو. هغه اوازونه د ده دا دي، دی وایي انا بیت الغربه، انا بیت الوحده، انا بیت الدودي، انا بیت الترابي. دا یو څو اوازونه کوي روزانه د قبر. انا بیت الوحده، زه د یوازې والي کور یم، ما کې ملګری نشته دی. ګورې چې راځې ځان له نیک عمل ملګری جوړ کړه ما له راشه. انا بیت الوحده، زه د یوازې والي کور یم. انا بیت التراب، زه د خاورو کور یم، د خاورو کور یم. ډېر نه لوی بادشاه دی ولې مړ نه شي، او ډېر فقیر نه فقیر، مسکین نه مسکین، غریب نه غریب یو انسان دی ولې مړ نه شي، دواړه به په دغې خاورو کې یو شان کېښودی شي. دا د الله لوی کرم دی، لوی کرم دی. شکر دا دی چې دغه ځای یو شان دی. دغه ځای څه دی؟ په دغې کې فرق نشته دی. ښه نو قبر وی انا بیت التراب، زه د خاورو کور یم، ځان له نیک عمل ملګری جوړ کړه ځان سره یې راوړه. او وی انا بیت الدودي، زه د چینجو کور یم، زه د چینجو کور یم. ای ستا دا ښایسته مخ، ستا دا ښایسته او نازک بدن چې دی، چې یو څو ورځې په ما کې تېرې شي، په ده کې به چینجي شروع شي. د ټولو نه اول به دې دا سترګې په دې مخ باندې روبهیږي، د سترګو په دې ډوغلو کې به دې د چینجو جالې وانخلي. هغه نازک بدن چې تا پې دوړه نه پرېښودله، دې ته به د لاندې غاړې وروس شي، چینجي به ورته لګیا شي. انا بیت التراب، خېټه به دې وپړسېږي، دا به وچ شي په منځ باندې، دا ګندونه به ترې روان شي. انا بیت الدود، زه د چینجو کور یم. ګورې داسې عمل ځان له راوړه چې د چینجو نه دې حفاظت وکړی شي. د شهیدانو غونته کې عمل وکړه چې قبر د بدن محفوظ وساتي، بدن دې د چینجو نه محفوظ وساتلی شي. انا بیت الدود، زه د چینجو کور یم. داسې عمل د ځان سره راوړه چې دا بدن دې زه محفوظ وساتم، ورنه په درېیمه څلورمه ورځ به دې په بدن کې چینجي شروع شي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله انسان په قبر کې دفن کړی شي، په قبر کې کېښودی شي، نو دا ځمکه د دې انسان سره یو څو خبرې کوي. دا ځمکه ورته وایي چې کله نیکعمله بنده وي، دا ځمکه ورته وایي وایي زما په شا باندې څومره خلک چې ګرځېدو، په هغې ټولو کې ما ته خوښ وي، زما ډېر زیات خوښ وي ته، او زه په دې انتظار وم چې ته به زما غېږې ته کله راکوزېږې. نن ته زما غېږې له رالې، وبه ګورې چې زه ستا سره څومره ښایسته سلوک کومه. دا نیکان چې په دې ځمکه ګرځي، دا ځمکه خوشحالېږي. ښه دا ځمکه خوشحالېږي. دی په لاره باندې روان دی، دی د الله ذکر کوي، دی چې مسجد ته راشي دی سجدې لګوي، دی د شپې پاسې دی په تهجدو باندې ولاړ وي، دا ځمکه دعاګانې کوي ده ته. اسمان خوشحالېږي نیکعمله بنده ته. دې وجې نه د نیکعمله انسان په مرګ باندې ځمکه هم جاړي، اسمان هم جاړي. ځمکه پې هم جاړي او اسمان پې هم جاړي. ځمکه ولې جاړي؟ ځمکه خو ځکه جاړي چې دې نیکعمله بنده به په کوم ځای سجده لګوله، هغه سجدې هغه ځای بند شو. دا نیکعمله بنده به چې په کوم طرف روان و، ده به د الله ذکر کوو، هغه ذکر پې بند شو. اسمان ځکه جاړي چې کله به د نیک عمل کوو، هغه به د اسمان په دروازو باندې برختل، هغه دروازې نن بندې شوې. هغه نیکۍ به چې د اسمان ته ورختلي، هغه نیکۍ بندې شوې. نو چې کله نیکعمل انسان وفات شي که نه، ځمکه هم جاړي او اسمان هم جاړي، او د دنیا خلک خو پسې جاړي او جاړي. نو چې کله نیکعمله انسان ځمکه کې کېښودی شي، دا ځمکه ورته وایي نن په ته زما سلوک ویني. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلو وایي فیتسع له مد بصره، دا ځمکه ده ته دومره کولاو شي څومره چې د ده نظر لګي، څومره چې د ده نظر لګي دا ځمکه ورته کولاو شي. ویفتح له باب الی الجنه، او د جنت طرف نه دته یو دروازه کولاو شي، او د برې نه آواز وکړی شي فیفرشو له من الجنه،
دته د جنت بستر خوره کوي والبسوه من الجنه دته د جنت جامې واغوندوي اې د پسپین کفن کې راغله دی د بربند راغله دی د لټې په کپڑا کې راغله دی اې د جنت کفړی ورل زر زر پرشتو ته وراوړای دته د جنت کفړی واغوستې شي دته د جنت تلای خوره کړی شي دته د جنت بړستر او بستر راوړی شي او د جنت د طرف نه دته یو کړکی کولاو شي چې پای کې د جنت د خوشبویانې د تراسي الله دې مونږ ټول ته نصیب کړي الله دې داسې مرګ راکړي چې زمکم جاړي او اسمان هم جاړي خو چې کله بدعمل انسان په قبر کې خودش حدیث مبارک کې راځي الله دې دې حالت نه فنا راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دا ازمکه دی انسان ته وی زما په شا چې څومره مخلوق ګرځیدو پاغه ټول کې ماته تنه خوخوي زما ډیر زیات تبدی شوی ولی زکه چې کله دا انسان په دې ازمکه باندې ګناه کوي دا ازمکه ورته خیری کوي دا ازمکه ورته څه کوي خیری کوي د سحر د مانزه ټیمي د اوده پروت وي د ازمکه ورته خیری کوي بیلمازه پاسه زمانه چرته بل خوا لاړ شه هر ګناه چې ته په ازمکه کوي د ازمکه څه کوي خیری کوي ازمکه ته ګناه تکلیف ورکوي یاد وساتئ ګورئ نو کله چې دا بدعمل انسان په قبر کې هودې شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې دا زمکه ورته وایي چې په تمام مخلوقاتو کې زما تبه دي شوي نن زما غېږې لرالي ته ګوره چې ستا سره څه سلوک کوم حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وې په د باندې د زمکه راجوخته شي او د دا پختې دا چجې په یو بل کې نه نوځي دې حدیث راوی اغا ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دې فرمای وی مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داغي نقشم جوړ کړه وی چې کله په د باندې دا قبر راتنګ شي ته دا چجې په یو بل کې نه نوځي وی نبی علیہ السلام خپل مبارک ګوتی په یو بل کې داسې ور کړی چې دا چجې په یو بل کې داسې ورنه نوځي لکه زما دا ګوتی چي دي داسې د ازمکه اومږي او د برین आवाज اوشي فيفرشوا له من النار ويلبسوا له من النار ويفتح له بابا من النار حدیث مبارک کې راځي د برین اسمان نه आवाज وکړي شي د جنت بستر د جهنم بستر او ته خوره کوي د اور بستر خوره کوي د لاندې اور خور کوي د باندې اور واچوي د جهنم د طرف نه یو دروازه کولاو چې د جهنم دا بدبوی او لوګي په باندې راسي الله دې فنا راکړي د دې حالت نه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی په د باندې او یا ماران او یا اجدهاګان الله تبارک وتعالى مسلط کی او یا اجدهاګان الله تبارک وتعالى په د باندې مسلط کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هغه څنګه اجدها ده هغه څنګه مار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هغه اجدها کو داغه نه یوهم دنیا ته سر راخکاره کی او دنیا کې پوکې وکړي وی تر قیامت تر ورځې پورې به په دنیا باندې شینکې بوټي رونه خيچي داغه دومره ناکار زخر دی هغه د دنیا ماران نه دي هغه د آخرت ماران دي او یا ماران په الله مسلط کی داسې خامار داسې مار کو هغه دنیا کې یو پوکې وخو دنیا به وچه وګرځي په دنیا به زنده سر فاتې نشي دا په الله مسلط کی او د در اغه فوري د ته ټونګي ورکوي د چې تر سو پورې قیامت نه دی قائم شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا قبر چې ده کنه تاسو ته چې د خور دا کم ډیره کې ښکاری دا د خور یو سلې مګړای دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده او یا د جهنم د کندونه یو بدترینه کند ده خورته ګور داسې کنه چې دا د خور یو سلې ده خدا د خور سلې نه ده دا دنه یا جنت ته او یا جهنم ده نو غرض می دا کو چې دنیا کې ژوند تیروي نو د الله د یری ژوند تیروه د الله نه یریګا